اسلام دا یو داسې دین دی چې دا به ته په زوره باندې منې او که چېرته نه منې نو ستا دپاره په دنیا کې د زندګۍ د تېرولو اختیار نشته دی. خوشبو ده نو هغه به مونه څه الرحمن الرحیم. الحدیث الثامن، اتم نمبر حدیث دی د 40. دا حدیث روایت کړی دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته حکم کړی شوی دی چې د خلکو سره وجنګېږم تر دې چې دا خلک مسلمانان شي او دوی گواهی وکړي چې الله زموږ معبود دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. چې چا اقرار ونه کو تر هغه وخته پورې به د هغه سره زه جنګېږم او دا ماته د الله رب العالمین د طرف نه حکم شوی دی. اوس په دې ځای کې یو اعتراض راځي. اعتراض دا راځي چې هر یو دین په دنیا کې هر چاته الله رب العالمین اختیار ورکړی دی چې کم سړی کم دین اختیاروي کم مذهب اختیاروي دا د هغه دپاره چایس دی، د هغه سره دا اتارټي شته دی چې هغه خپل زندگی په کومه طریقه باندې اختیارول غواړي نو اختیارولی شي. دلته کې معلومیږي چې اسلام دا یو داسې دین دی چې دا به ته په زوره باندې منې او که چېرته نه منې نو ستا دپاره په دنیا کې د زندګۍ د تېرولو اختیار نشته دی. ته زندگی نشي تېرولی په دنیا کې، یا به ته اسلام راوړې او یا به ته مرګ ته غاړه ږدې. او دا اعتراض دا مستشرقین، ملحدین، ایتیست چې کوم دي، اورینټلیست دي، دغه منکرین حدیث دي، دا ټول خلک دوی په اسلام باندې دا یو غټ اعتراض راپورته کوي او دا اعتراض هغوی کوي چې اسلام دا د دهشتګردۍ دین دی. اسلام دا به تا باندې خپله نظریه په زوره باندې مني. اسلام د مار پیټ دین دی. کله چې یو زنانه هغه د خپل خاوند سره بد اخلاقي کوي نو شریعت چې دی نو د هغه ته حکم کړی دی چې دا ښځه دا ووهه. نو وایي دا دین چې دی نو دا یو داسې دین دی چې په دې کې مار پیټ دی، تشدد دی، جنګونه دي، دهشتګردي ده. دا اعتراض هغوی کوي او په حدیث کې هم دغه رنګي بیان شوي دي. اصل کې د حدیث چې کوم بیکګراوند دی نو چې موږ او تاسو هغه وپېژنو نو دا ټول اعتراضات دا به سولف شي او دا به حل شي. د دې سره سره بیا به موږ په دې باندې هم خبره وکړو چې اسلام انسانیت ته کومه مرتبه ورکړې ده. په انسانیت کې بیا خاص کر چې دغه خلک په زنانه باندې کوم اعتراض کوي، فیمینیزم خلک دي، هغوی د حقوق نسوانیت دپاره هغوی یو مستقل یونین جوړ کړی دی. په دې کې د زنانو د حقوقو دپاره هغوی اواز چوتوي او د اسلام په مخالف کې او اګینسټ هغوی رواني او وایي چې اسلام مونږ نه منو او مونږ ته حقوق پکار دي د زنانو. دا حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی نو د دې مطلب دا نه دی چې اسلام چې کوم یو سړی ګوري او هغه کافر نو د هغه نه به سر قلم کوي او کټ کوي به نه، بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې چې کوم ریاست جوړ شو نو چې کوم خلک د مدینې د ریاست مخالفت کوي او د اسلام او دغه ریاست په لار کې رکاوټ جوړیږي نو دغه سر چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به مونږ کټ کوو، ختمو به. ورنه د مدینې په ریاست کې ډېر داسې خلک وو چې هغه غیر مسلم وو. اسلام د هغو نه ټیکس اخیستو او هغوی ته د ژوند د کولو حق حاصل کړی او حتی چې هغوی به خپل عبادات هم کوله. اسلام دا د امن دین دی. اسلام دا امن ورکوي او د هغې دپاره به زه تاسو ته دا ووایم چې اسلام واضح بیان کړي دي چې لا اکراه فی الدین. په دین کې زبردستی نشته چې ته یو سړی په زوره باندې راونیسې او هغه ته راولې او په دین کې داخل کې او وایي چې دا دین به ته خامخا منې. د دې دا مطلب نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی شوی دی چې ته به د خلکو سره جهاد کې، بلکې د جهاد او د فساد او د دهشتګردۍ په منځ کې فرق دی. جهاد دا امن راولي. جهاد دا هله کېږي چې کله په یو ځای کې فسادي امن نه وي نو په هغه ځای کې بیا جهاد کول لازم دي چې د انسانانو ته امن میلاو شي، دیو ته عدل میلاو شي، دیو ته انصاف میلاو شي. دغه رنګې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. که دیو تا سره معاهده کول غواړي، دیو ستا سره صلح کول غواړي نو ته
دهشتګردي دغه رنګي فساد مخ خوخوا بلکې د هغو سره ته صلح وکړه. دغه رنګي د ټولو نه خطرناک چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو ته کوم حدیث بیان کړی دی نو هغه دا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صرف د مسلمانانو د امن ذمہواری نه د ورکړي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو غیر مسلم ته هم د پیغام ورکړی دی او دغه رنګي مسلمانانو ته مې دا خبره ورښودلې ده چې تاسو بغیر مسلمه د هغوی خیال ساتئ او کم یو سړی کم یو مسلمان دی چې یو معاهد هغه کافر چې هغه د مسلمانانو سره معاهده کړي چې زه به دلته په امن سره زندگی تیرومه داسې کافر چا مړ کو نو اسلام د هغې اجازت نه ورکوي بلکې دا انسان د قیامت په ورځ باندې به دا د جنت چې کوم خوشبو ده نو هغه به ونه سکي. د دې مطلب دا دی چې دا انسان به جنت ته نه داخليږي. اگر چې د کافر په چې کله د په مقابله او په دین کې مقابل راغی د دې په قتلولو کې ستا ته ثواب ملاويږي خو بغیر د علت نه بغیر د مقابله نه ته هغه مړ کو نو ته جنت ته نشي داخلي دي. دویم نمبر د دې خلکو اعتراض دا دی دا فیمینیزم چې کوم خلک دي فیمینیست دا خلک اعتراض کوي چې دا دین دا د مار پیټ والا دین دی په دې باندې په زنانو باندې تشدد دی او دا نظام مونږ نه منو. نو اصل کې دین اسلام څومره خوږ دین دی او دا زنانه نن سبا راوزی د خپل د حقوق اواز شوتي چې دین او اسلام کې مونږ ته حقوق نه دي راکړي شوی. اصل کې دی خلکو دین او اسلام سټډي کړی نه دی چې د دین مونږ ته څومره حیثیت را کړی دی او د دین مخکې زمونږ کم حالت او کم حیثیت نو دا اصل کې دا خلک دیو د دین او د اسلام نه خبر نه دي. دین خزی ته او زنانه ته څومره عزت ورکړی دی. نو ګوره د ټولو نه اول الله رب العالمین صاف او کلین دا خبره کړله ولقد کرمنا بني آدم. بني آدم چې څومره خلک دي که هغه زنانه دي او که نارینه دي د ټولو ته الله رب العالمین د عزت اعلان کړی دی چې دا خلک ټول معزز دي دا د عزت والدي که مسلمان دی او که کافر دی خو چې کله کافر دا فساد نه کوي او دا په امن سره اوسیږي نو د هغې د عزت خیال به ساتي. شریعت او اسلام زنانه ته د انسانیت درجه ورکړي د دې سره سره عزت ورته ورکو په وراثت کې ورله حق ورکو د زنانه به میراث وي د دې نه مخکې د دیو دپاره میراث وغیره دا څیزونه ثابت نو او نور لچا میراث ورکا او ظلمونه به پې کول بلکې باقاعده دغه رنګې د تعلیم حق ورله ورکو چې زنانه د تعلیم حاصلولی شي. دغه رنګې اهل الرای وګرځوله په یو څیز کې خپل رایه قایمولی شي دا د چا تابع نه ده دا خپل رایه په خپله قایمولی شي. د دې سره سره د نکاح اختیار ورته ورکو چې په کم ځای کې دا نکاح کول غواړي نو دې ته باقاعده اختیار دی دا نکاح کولی شي بلکې د هغې په رای او د هغې په خوښې سره به نکاح کېدلی شي. د دې سره سره شریعت زنانه ته د مور په شانتي یو درجه ورکړه. زنانه دا مور وګرځوله او بیا یې بچي ته وویله چې بچیه ګورې د دې مور حقوق چې دي نو 3 مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې ستا د مور حق دی او د هغې نه بعد بیا ستا د پلار حق دی او د مور د خپو لاندې د جنت دی د هغې په عزت کې د هغې په احترام کې د زنانه په احترام کې او عزت به کې. دغه رنګې خور یو قسم له د خور یو رشته ورسره انسان جوړه کړه دغه رنګې ښځې وګرځوله او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زنانه دي په دې باندې به تاسو ظلم نه کوئ په دې باندې به تاسو تشدد نه کوئ بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله وی په تاسو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره د خپل اهل سره هغه ښیي د هغو سره ښه تعلق ساتي د هغو سره ښه ناسته پاسته کوي د هغوی خیال ساتي او وایي په تاسو کې د ټولو نه بهترین ځای ما د خپل کور والو دپاره د هغې سره د محبت کولو دپاره د هغو د خوشحاله د ساتلو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مختلف حالاتو کې مختلف ایکسرسایز کوله دغه رنګي مختلف خبرې به ورسره کولې چې د دې زړونه
دا خوشحالي. نو دین مونږ او تاسو ته دا پیغام راکوي. د دینه مخکې د جاهلیت په دور کې دا خو اول دغه خلکو د جاهلیت د خلکو د سره نه انسان حسابولونه وای چې دا انسان نه دی، بلکې حتی کې چې يهوديانو او عیسایانو بدا د یو قسم له د آدم علیه السلام د ګناه هغه نتیجه شمارل چې دا د آدم علیه السلام نه ګناه شو او د هغې په نتیجه کې دوی په وجود کې راغل دي او دا یو قسم لا د ګناهونو جرړې دي او انسان په ګناهونو کې مبتلا کوي. یونان او د روم چې کم تهذیب نو په هغې کې زنانه چې وانو دا کم عقله عام د لوبو او د تفریح یو ذریعہ حسابولې کېده، نه د هغو دپاره څه حقوقو بلکې شریعت راغې او شریعت زنانه له هغې له مرتبه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زنانه او دا ماشومانی د دې که تاسو تربیت وکړئ، د یو لور د تربیت وکړو الله رب العالمین به جنت ته درکوي. دا ولې ورکوي؟ دا الله رب العالمین په دې خبره باندې زور راولي چې دا خلک دا د دې زنانو مخکې چې کم استحصال شوی دی، مخکې زمانه کې چې په دې باندې کم ظلمونه شوي دي، دا ظلمونه په اسلام کې ختم شي او زنانه دا د راحت زندگی تیره کی، دا د عزت زندگی تیره کی، دا د خپل د مرزي مطابق زندگی تیره کی. نو په دې وجه باندې اسلام دې ته دومره عزت او مرتبه ورکړه. اوس چې کوم فیمینیسټ راځي دغه رنګي د زنانو د حقوقو اواز اوچتوي چې موږ ته حقوق پکار دي، نو دا چیز دا د اسلام اگینسٹ تلل دي. د دیو د حقوقو مقصد نه چې موږ ته د حقوق ملاو شي، بلکې دیو د اسلام سره دشمنی او دا د مغرب او د یورپ چې کوم معاشره د خلک را پاسېدل دی او دا ناره لګی، نو دیو بل مقصد نه دی، بلکې د دیو مقصد دا دی چې دیو د اسلام مخالفت وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته دا حکم کړی شوی دی چې زه د خلکو سره وجنګېږم او هغه تسلیم شي او هغه ایمان راوړي. د دې سره سره ويقيم الصلاه، یوازې ایمان کافی نه دی بلکې د هغې سره سره چې کله ته ایمان راوړې نو ستا د ایمان تصدیق به دسنه کېږي. ويقيم الصلاه، دیو به څه کوي؟ منځونه به قایموي. ويؤتوا الزکاه، او زکات به هم ورکوي. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، او چې کله دا خلک دا کار وکړي نو د دې خلکو زمانه ویني دا محفوظ شوي. یعنی په اسلام کې د دیو قتل دا بیا جایز نه دی، د دیو ویني تویول دا جایز نه دی، بلکې دیتا اسلام یو قسم له حفاظت ورکو. و اموالهم، او د دیو مالونه دا هم محفوظ شو، دا غنیمت ته نشي ګرځولې، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مؤمن مسلمان مال خوړل دا د چا لپاره جایز نه دی الا بطیب نفسه، مگر کله هغه د زړه نه یو هغه خوشاله او تعالی درکې نو ته هغه خوړلی شي. نور د مسلمان مالونه او دغه رنګ جانونه دا ټول شریعت محفوظ کړي دي. اسلام او شریعت چې کوم خلک اعتراض کوي چې دا د دهشتګردۍ دین دی او دا غیر محفوظ دین دی، نو زه هغو ته دا جواب ورکوم چې اسلام یوازې ستا د بدن حفاظت ذمہواري نه ده اخیستې، بلکې ستا د عزت هم اخیستې ده. شریعت غیبت حرام کړی دی که نه دی؟ دا ولې حرام کړی دی؟ دا په دې وجه حرام کړی دی چې ته د چا استحصال کې، ته د چا سپکاوی کې، او شریعت تا ته د چا سپکاوی او د چا د عزت د خرابۍ د هغې اجازت نه درکوي، بلکې هغه تا ته دا حکم کوي شریعت چې ته بل انسان له عزت ورکا، هغه ته په ښکلي مخ باندې وخانده، دا صدقه ده، د هغه سره په نرمه لهجه کې خبره کوه، دا ستا دپاره د ثواب ذریعه ده. او دغه رنګي الا بحق الاسلام، مگر په اسلام په حق کې دا انسان چې دی نو دا محفوظ نه دی. مطلب دا دی چې کله یو انسان داسې یو عمل وکړي چې د هغې د وجې نه په دې باندې قتل یا دغه رنګي په دې په قصاص کې په دې باندې قصاص لازمیږي، نو په هغې کې به بیا دا انسان دا به قصاص کولی کېږي او د دې وینه به بیا په دغه وخت کې محفوظ نه وي. وحسابهم علی الله تعالی، انسان حساب کتاب دا د الله رب العالمین سره دی. مطلب دا دی چې په دنیا کې کم یو انسان دا کارونه کوي نو هغه محفوظ دی، هغه باندې څه نشته، هغې ته په دنیا کې څه نشي ویلی کېدی. که دا انسان اوس سوچه مسلمان دی او که دا منافق دی، خو لیکن الله رب العالمین به د حساب کتاب کوي، ځکه الله رب العالمین ته د نیتونو پته لګي، نو د په نیت په فیصله او حساب د قیامت په ورځ کوي. خو په دنیا کې دا انسان دا محفوظ شو، کم چا چې دا کارونه وکړه
دلته اوس دا اعتراض راځي چې د دې نه علاوه روجه هم ده، دغه رنګې حج هم دی، هغه پکې ذکر نه کړه. د اسلام چې کوم بنیادونه دي دا څیزونه ذکر کړه او هغه پرېښوده. نو جواب دا دی چې دا څیزونه د عام معاشرې سره او دغه رنګې د باهر ظاهري اعمالو سره تعلق ساتي او د دې په وجه باندې دا یو قسم د انسان یو نومز او دغه رنګې یو شناخت ګرځيږي د اسلام. هر چې روجه ده او هر چې حج ده، نو روجه دا د انسان باطنی عمل دی. ځکه یو انسان چې کله روجه نیسي نو دا صرف د ته پته لګي، بل چا ته پته نه لګي. حج چې دی نو دا په هر چا باندې فرض نه، دا د وسو د طاقت سره تعلق ساتي. نو د دې وجې نه دغه دو چې ونو دا لږ خاص وو، نو دا په دې حدیث کې ذکر نه کړه. نو الله رب